والسلام ولادت باسعادت بارک مختلف اقوال یو قول د 8 ربیع الاول دی بل قول د 9 ربیع الاول دی مشهور چې کوم دی هغه 12 ربیع الاول دی خو محققین علما لیکي چې دا 12 ربیع الاول دا غلط کرام 8 ربیع الاول چې کوم دی زیاته ترجیح ورکړي ده دا ورځ په اتفاق د علماء محدثین تاریخ لیکونکي علماء ورځ چې کوم دی دا تفسیر او میاشت د ربیع الاول ده او سن عیسوي چې کوم لکه اوس دا 2023 روان دی نو عیسوي کال چې کوم دی دا 570 عیسوي ده او دا وخت چې کوم دغه علماء کرام حساب کتاب لګولې دی نو دا وخت سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې په دغه وخت د پیغمبر علیه السلام دې دنیا ته چې کوم د تشریف راوړی دی او د هغې ولادت شوی دې ولادت سره مختلف حالات تړلي دي لکه فاطمه بنت عبدالله وایي چې کوم وخت کې د دواړو جانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولادت کېدلو وایي زه بیبي آمینې صاحبې سره موجوده وم په دغه کمره کې دا کمره ټوله د رڼا نه ډکه شوه د نور نه منوره شوه او د اسمان ستوري چې کوم دی دا راټیټ شو دومره راټیټ شو چې زما دا خیال او یره مې راغله چې چېرته زما په جولۍ کې راپرېږدي او حضرت بیبي آمینه فرمایي چې ما باندې چې څنګه ماشوم د زیږولو کوم تکلیف او درد وي ما هغه نه دی محسوس کړی د حمل د وخت چې کوم بوج او انسان ته کوم هغه فطري تکلیف رسي هغه ما ته نه دی رسېدلی او چې کله د پیغمبر علیه السلام ولادت وشو نو صفا سوتره هېڅ قسمه چې کوم دی په هغې باندې لګند او دغه نور د وینې نام و نشان نشته حضرت عبدالمطلب دا د پیغمبر علیه السلام نیکه دی د پیغمبر علیه السلام د ولادت نه یو څو ورځې مخکې دا خوب وي خوب کې څه ویني چې د ده د شا د املا نه چې کوم دی د زنځیر یوه کړۍ ووتله او بره اسمان ته ورسېدله بله کړۍ هماغه زنځیر هغه ځمکه کې ښخه شوه بله د زنځیر کړۍ هغه مشرق ته ورسېدله او بله چې کوم دی هغه مغرب ته ورسېدله دا زنځیر چې کوم دی دا په ونې سره بدل شو او د دغه ونې چې کوم دی دې پاڼې وکړې او څانګې وکړې او د دې په څانګو کې لګېدلې هر پاڼې داسې منوره ده او دومره یې رڼا ده لکه د نور نه اویا چنده زیات او د دغه ونې شاخونو سره او د دې څانګو سره چې کوم دی خلک ځوړند دي او دې سره یې ځان لګولی دي په هغې کې د عربو خلک هم دي په هغې کې د قریشو او د عجبو خلک هم او څه خلک داسې دي چې هغه غواړي چې دا ونه چې کوم دی دا ماته کړي دا پورېږي او دا پرېږي یو ښایسته حسین او جمیل ځوان راځي هغه دا خلک دې ونې نه پرېږدي حضرت عبدالمطلب صاحب لاړې د هغه وخت چې کوم علماو د خوب تعبیر مې ورکولو هغه نه تپوس کوي چې ما داسې خوب لیدلی تعبیر یې راته وایه وایي تعبیر یې دا دی چې ستا په نسل کې به الله رب العزت داسې یو ځوان پیدا کوي چې د هغه تعریفونه او صفتونه به په اسمانونو کې هم کېږي او په ځمکه کې به هم کېږي او د زنځیر دا کړۍ چې دا مشرق او مغرب کې خوره شوه نو ستا د دې اولاد کې پیدا شوي سردار او مشر د دې اطاعت او فرمانبرداري به په مشرق او په مغرب کې کېږي او د دغه سردار اطاعت به عرب هم کوي قریش به هم کوي او عجم به هم کوي او په همدې عربو او قریشو کې به بعضې داسې خلک وي چې هغه به د ده خلاف وي او ده ته به تکلیف او اذیت رسوي دا ځوان چې تا لیدلی دا د هغه اخري زمانې پیغمبر څو ورځې پس چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام ولادت وشو حضرت عبدالمطلب صاحب خپلې هغه وینځې ته ویل چې لاړ شه او دا نومولود چې کوم پیدا شوی زما د مړ زوی چې کوم دا اولاد دی دا ماله راوړه
هغه په کپړه کې داسې راغستې دي چې حضرت عبدالمطلب صاحب یې راوړو ټولو نه پیله لاړه خانه کعبې ته او د خانه کعبې په دروازه کې چې کوم دی کېښود او هلته کې چې کوم دی الله رب العزت نه دعا کوي او بیا یې په خانه کعبه کې چې کوم دی طواف ورکړو چکر یې پرې ووالې طواف یې او بیا هلته ورته وایي چې ما ستا نوم محمد کېښود